چې ورسره کوم ظلم کړی دی دا د ظلم نه دی قابل ما سره د انصاف وکړی شي ما دې مرګ مې راله نه وړه کوله ما سره د انصاف وکړی شي زه ډېره غریب یم زما څوک هم نشته دی ما سره د انصاف وکړی شي او زه د لور دا غم نشم برداشت کولی دا زما مشره لور به دا ډېره هوښیاره وه دې ځان له ښار سره وړو دا جوړه ما ورته ویل ما دا جوړه ښه ښکلې وګڼله دا پیزارې دي وایي زه به بیا 15 ورځې پس راشم بیا به زه جوړه مې یوسم او وایي دغه دا پیزارې دي وایي ما دا جوړه ښه ښکلې وګڼله زما دې مور ته وایي پنسو کې راله ډیزاین مو که ښه ښکلې راله وګڼله ما مور ورته ویل ښځه خو دې موږ ته غږ وګونه کړو چې زه خاوند په ما د وی په سر مې خښته راغلې ده چې بیا مونږ خبر شو دا یې خاوند په خښته والې ده هسپتال ته چې لاړو د شپې 2 بجې چې موږ هسپتال ته لاړلو نو موږ دغه ته ورغلو دا ایکې یوازې وه هېڅوک ورسره نه و موږ ډېر زیات بېوسلي وو په یو واټ او په بل واټ باندې چې کوم واټ ته موږ ورننوتو دا په هغه واټ کې وه په دې باندې زوړ څښا کټ څادر یې خورو موږ چې د دې نه ما کټ څادر یې اوچت کړو دې نه زه ویرېدم د دې سترګې غړېدلې وې خولې وازه وه نه زنې تړلې شوې وې نه خپې راغونډې وې بچې سره ماشوم وینم ما به ډارو چې دا یو کس خو دوی ولاړ دی که نه ما ماشوم د خدای سرې ته پرته وه هېڅ هم نه و چې ما خپله بچې وړې زه را پرېوتم او سر مې سیمټو له راغې زم ګډوډ شوم خو بیا ما حوصله وکړه خپله بچې مې راوچته کړه او دلته مې کفن کړه یو ولس به جنازې له ما ټیم ورکړو او ما ښخه کړه دا چې اوس قبر ته کوزه شو نو دا اوس دمه شوه ځکه چې انسان قسم دی زه به دا ووایم که نه چې یو سړی چې له چا لور یا د چا زوی وشي نو هغه خوشحاله شي زه هم دا به په خپل ژوند ستومانه وه قسم دی دی به د الله نه مرګ غوښتی لکه دومره خو څوک د یو دشمن سره هم نه کوي چې چا څوک مړل کي که نه رنګ ورپسې وکړي وایي راشه دا رور مې الله وجلی دا مې الله وجلی دی نو راشه وسې یې ووځه مې د بدن د هیرو سلی دی دا مې د بدن د هیرو سلی دی دا چې ستا د غم لمبو وهلی دی دا چې ستا د غم لمبو وهلی دی دا مې د بدن د هیرو سلی دی قدرمنو موجود ما تخبه ډیګري کالج سره دلته د نن نه 15 ورځې مخکې یو ظلم شوی و چې پلار وی لور مې په ډولۍ کې رخصت کړله او په خوشحالو باندې لږه موده پس د هغې لاش یې کور ته راوړو حیران په دې ما چې موږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې په خوشحالو باندې د زړه غوښې ورکو نکاح وتړلی شي او د هغې نه بعد بیا داسې ظلمونه وشي چې انسان حیران شي چې د بچي په درد کې لیونی شي هغه بچی کومه چې په ډولۍ کې رخصت کړې وه هغې مرګ یې حالت راوړلو ښخ یې کړه د پلار نه به تپوس کو چې دا ظلم ولې وشو څه وجه کېدی شي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو لور وه او زما لور وه بالکل خبرې کوم او زما بچی و دغه کې واده و سړی رو کې واده و ګل آباد کې او دې ظالم و سړی غټ ظلم وکړ دې ښځې خاونه او دا زما لور یې مړه کړه او بې چارسې هسپتال ته مړه وړې وه دا د خپلو کې ورکړې وه دا مې خپلو کې ورکړې وه او هسپتال نه بیا ما راوړو خو بیا ما سره ګل آباد تاڼې والا دا مدد وکړو چې ته راشه بیا بیان راکړې خو خپله لور سنبال کړه خو زما لور یې ډېره زیاته په والو خرابه کړې وه زهر یې ورکړي وو خدیله زهر ورکړي او ډېره زیاتې بې درده کړې وه چاپونه و پرې د سیخونو غزارونه یې ورکړي وو او هغه لور ما ښخه کړه پیسې مې ترې نه غوښتې ما د جیبه 115,000 روپۍ ورکړي چې بچې تاسو پیسې نه کور کې په دې ځان ته اوړه واچوئ ګوړه واچوئ چینی واچوئ او هغې د پاسه هم دا ظلم وشو نو زه دا نه غواړم چې دا ظلم دی زما بچې سره وشو کېږي که نه او په ښځه خاوند زما داوره چې بی سړی د بله ښځه مو بله ښځه وجي دا په بنه ورکړې دا په بنه ورکړې وه لکه بیماره وه له ټي وي مرض بیماره وه دا بله ښځې نو ما نه لور وغوښته نو بیا زه خپلې مور مجبوره کړم مشرانو مجبوره کړم چې ستا لور ده
او دا دله ورکه. نو ما هغه لور دله ورکړه بل ډولۍ کې مو ته واچولو. د هغې انجام نن دا دی چې هغه دوی مړه کړه او ما ته لاش په هسپتال کې پرېښودو، چارسدي هسپتال کې ما ته لاش پرېښود، دوی ته وتښتېدل او هغه لاش ما راوچت کړه. زه هسپتال کې پرېوتم، بېهوش وم، خو هغه ځای خلکو ما سره دا مدد وکړو چې په مې اوبه مو وشیندلې او زه واپس را بیدار کړم. ما خپل لور اوچته کړه، کور ته مې راوړه. سوال کوم که نه بی په زارۍ په عجزۍ په سپینو ګیره باندې چې بی ما سره ظلم شي، زه خپل ظلم امتحان زموږ ډېر بېوسه یو، ډېر اسم نیوجي، خو لکه د دیاړۍ به څه مثالي. او په دیاړۍ کې ما د خپله بچې د ټول بچو کې ما ته ډېره ګرانه وه، ډېره نیازبینه مې ساتلې وه. ما په سب نه راخفه کړې، لکه ما ته چې ما له جامې واله، ما له پیسې واله، مې ځان له ښه جوړه واله، که اختر له یې را پرې نه دي، او چپړ یې ځان له واله، دا واله کرۍ مریم واله. خو لکه هغوی د هغې د پاسه ما سره د امتحان وکړه چې زما لور یې تباه برباد کړه، مړې کړه. روز کال داسې راغله دا جینۍ او خپه راغلې وه؟ دا خپه راغلې وه هسپتال ته. زه ورسره په خپل هسپتال لاړم، نو دې پلار پې خرچه مرچه مو کړه، خو ما یې زه به نه د خاوند لګه نه وال ټکول یې ورسره ډېر زیات کړي، خفګان راغلی وه. خفګان راغلی وه. نو حقیقت ووایو ځکه چې د الله له یره پکار د انسان له به څه یره وکړو. نو دې وې دلته وله د پلار پټۍ مټۍ وکړه، زه ورسره په خپله لاړم، ما چې تیز رفتار چلوم. دلته یې نه اغېشته، مردان ته مو وتله، یاره 2 میاشتې یا 3 میاشتې دلته به ورامبېل لګه نه. نو زما خینې راغله چارسدې له هغه، او دې ورته ویې زه ځم خاوند له مونږ له روغه وکړه. د پلار ورته یې مزه، ته ورته یې مزه، او هغه وایي چې نه زه ځم بچي مې دي، دا کور به روغ. نو دی شته زما خینې ولې 1000 روپۍ مې ورکړې، د روپۍ د رقم ورسره نه لګېدو، کپړې مپړې مو له موږ د کوره ورکړې. او بس ماسخوتن و خاوند ته ولې رنګ وکړو، راغی ورپسې یو توله کالی دی، ویې مال بیا راکوي. هغه ورته ویې بلکل بیا ورکومه. نو بس دا لاړه د دې دغه وخت، دا کم وخت کال و تقریبا، کال شی و. نو خو د پلار ورته ویې چې مزه وجنې دي، دی ویې نه زه ځم کور خپل روغ وم. ته ورور وې؟ ستاسو خور وه؟ زمونږ خور ده، ډېر ظلم ورسره شوی دی. بس مونږ دغه تاڼي ورته دا درخواست کوو چې مونږ سره انصاف وشي. مونږ ډېر بېوسه یو، هېڅ وس هم نه کېږي، خو مونږ سره انصاف وشي. بس تا نه مشره او که کشره خور دی؟ ما د مشر ورور نه ټولو کور ټولو. څو بچي دي؟ د دې 2 بچي دي هلته پاتې کړي؟ بچي دې پاتې کړي دي، 2 بچي دې پاتې کړي. بس ډېر زیات ظلم ورسره شوی دی، ډېرې سختې دا چې واده شوی ډېرې سختې پرې تېرې شوې، دې رات او ورځ نه لیدلې دې کور کې، ډېرې ظلم ورسره وشو. بس انصاف ته مونږ ته میلاو شو. ببو دا څه وشو؟ بس دا ما سره دغسې غرقه شومه، دا لور مې واده کړې وه، دا لاله مې ورکړې وه، او دغسې چې دی نو راغلله کور ته 2 شپې یې وکړلې، او دې خور ولې نه مرګ نه مخکې راغلې وه؟ د دې مرګ نه مخکې 2 ورځې راغلله، دې پلار ولې کپړې مپړې سودا غشتې وه، هغه یې یوړله او سر باندې یې خښته راغورځېدلې وه. دې بهانه وکړه چې زما په سر خښته راغورځېدلې ده. بیا زه ولګېدم، ما ته یې سر وخو، ټکونه یې ولې نه ویستلې او شلېدلې وه. بیا ولې ما مالوچ راواغېشتل، دا مالوچ را سره اوس هم پراته دي، په ټوپۍ کې مې ولې بند کړله، دا یې ټوپۍ مې ترې ولې جوړه کړله، په سر مې ولې کورکمان کېښودله. سار مې ولې ډاکټر راوستم، چې د دې د مینه ډېره تلې د طاقت دویانې ولې ورکړلې، او ورور ته یې وی ما بوزه 2 شپې وکړې، روغه جوړه لاړه، دا کپړې ولې پلار اغېشتې دي، دا راله وګنډه راوړی راپسې ما، او د دې ځای نه ښه روغه جوړه لاړه. خو دا دې چې ما ورکړې وم، د دې په کور کې سمې نو روزانه به والو، ټکولو، جرګې به وي، ننواتې به وي، خو بیا ما به وي زه خیر دی. ولې وخله ببو، ولې به جګړې وي؟ دا بس د دې سره دغه جګړې وې چې د دې بنې ښه په رضا صلاح وکړله، دا بیماره وه دا ښځه، او دا لور یې زما وکړله، وی چې دا زما له یو ګوټو به راکوي، بیماره وه چې زما لور واده شوه، دا جکه جوړه شوه، بیا نه شوه برداشت کولی. ما به ورته وی ښځه سغاول نه مه کوه، زما لور به نه شي برداشت کولی، بله هم وله مه کوه. خو هغې وی وی نه مې سره ته په عدالت کې ګوتې لګوم چې زما خاوند له دا راکړه، او دا ولې ما دغسې ورکړه. دې بنې رانه په زور کړې ده، مور یې راپسې راوسته، مشران به راپسې راتلله، زه جرګو مجبوره کړم، ما ورکړله، د مشرانو مې ومنله چې بیا دې بنې دا نه شوه برداشت کولی، بس شیطاني به یې کوله، او دا به یې بې وخله او را شړله، به یې 3 میاشتې او 2 میاشتې به راته ناسته.
مشران برالل بیا میرانه بوتله خدا اوس چې به سره کوم ظلم کړی دی دا د ظلم نه دی قابل ما سره د انصاف وکړی شي ما دې مرګ میرانه نه وړه کوله ما سره د انصاف وکړی شي زه ډېره غریب یم زما څوک هم نشته دی ما سره د انصاف وکړی شي او زه د لور دا غم نشم برداشت کولی دا زما مشره لور به دا ډېره هوښیاره وه ستاسو نه انصاف غواړم تاسو سره خدای ډېر خوږه او زما سره دې ډېر انصاف وکړي چې زما بچي واړه دي زما څه درک نه لګي خاوند مې بوډا دی او ما سره داسې ظلم وکړه چې ما یې په دې مرګ لور راولېږله زه ووایم خدای ما سره ډېر زیاتې کړی دی او دا جرګې او دا ننواتې به بیا کېدې ورانه به په مینتونو بوتلله دې ما ته حالونه وې وایي زه خیر دی امې وایي اوس به م لاړه شمه او یوه شپې کور کې کړې ده بلې نه یې مړه کړې ده پړې داغونه ما په خپله لامبولې ده سینې یې ماته وه شاته ملا یې ټوله داغونه بمړونه بیا ډېره والېده مړه بس بمړونه موږ سره تصویرانې پراتې بمړونه ډېره والېده مړه نو بمړونه خو څوک مړي سره دومره ظلم څوک نه کوي بمړونه ډېره والېده ټوله کړپېدله دا سینې کړپېده ستاسو خور وه زمونږ خور راله 2 شپې وکړې خو موږ ته یې ونه وي چې زما سر خوږ دی سر یې خوږ و موږ ته یې ونه وي په سر مې خښته را پرېوتې ده زما مور وله مالوچ ګرم کړو خو سر یې ټول شلېدلی و دې موږ ته غږ وکړو نه کړو دې 2 شپې وکړې دې ځان له دنداسه هم راوړله لاړه بازار ته ځان له کریم هم راوړله وایي زه زما دا ورور ولګېدو بویې تله چې بویې تله دې غږ وکړو نه کړو لاړه بویې تله پس بیا مړه راله چې ستاسو د کوره لاړه د دغه په ورځ راله 9 په ورځ راغلې وه 2 شپې وکړې د جمعې ورځ دې هلته تېره کړه جمعې ورځ دې هلته تېره کړه خالي په شپه دوی مړه کړه ستاسو د کوره چې لاړه 2 شپې پس مړه شوه 2 شپې پس مړه شوه ده مړه یې کړه دې ځان له ښار سره راوړو دا جوړه ما ورته ویل ما دا جوړه ښه ښکلې وګنډه دا پیزارې دي وایي زه به بیا 15 ورځې پس راشم بیا به زه جوړه مې یوسم او وایي دغه دا پیزارې دي وایي ما دا جوړه ښه ښکلې وګنډه زما دې مور ته وایي پنسو کې را ډیزاین مو که ښه ښکلې راله وګنډه ما مور ورته ویل ښځه خو دې موږ ته غږ وکړو نه کړو چې زه خاوند په ما د ویې په سر مې خښته راغلې ده چې بیا مونږ خبر شو دا یې خاوند په خښته والې ده موږ هسپتال ته چې لاړو د شپې 2 بجې چې موږ هسپتال ته لاړلو نو موږ دغه ته ورغلو دا کې یوازې وه هېڅوک ورسره نه و موږ ډېر زیات بېوسلي وو په یو واټ او په بل واټ باندې چې کوم واټ ته موږ ورننوتو دا په هغه واټ کې وه په دې باندې زوړ څښا کټ څادر یې خور موږ چې د دې نه ما کټ څادر یې اوچت کړو دې نه زه ویرېدم د دې سترګې غړېدلې وې خولې وازه وه نه زنې تړلې شوې وې نه خپې راغونډې وې دا ډېره زیاته وه بېجابه پرته وه کټ څادر یې پرې خور خو بېجابه وه چې موږ د دې نه کټ څادر یې اوچت کړو جی ډېر ګران ساتو خو بس موږ چې دا بیا ولیدله زما سخره او ما مونږه او یو زموږ دا ګاونډي و زموږ سره یې دغه ته کړه امبولینس ته کړله ځینې خلکو نه وحشي درندګان جوړ شي چې کومه بچی په ډولۍ کې لاړه شي د چا د زړه ټوټه هغه بیا په یو داسې مرګ باندې هغه کور ته واپس راشي چې هغه مړه شي خو د مور او پلار په زړه کې هغه سوری هغه درد پروت وي همیشه دپاره چې بچی مې د داسې مرګ قابل نه مرو به ټول به مرو خو په داسې مرګ نه چې بیا مور او پلار ټول عمر په زړه سوري و بیا په پاکستان کې انصاف چغې مونږ وو د انصاف نارې مونږ وو خو انصاف چاته نه ملاویږي ځکه تر اوسه پورې یو مجرم یو قاتل گرفتار نشو چې هغه پانسي کړلی شي چې د هغې نه پس بل داسې جرت نه کوي چې د چا بچی د چا لور د چا ماشوم بېګناه مړ کړي ورور هم چغې وي مور هم چغې وي پلار هم چغې وي چې ظلم شوی دی او انصاف غواړو حکومت ته مسترګې دي چې انصاف راته ملاو شي ځکه غریبانان دي بېوسه دي او د انصاف دپاره
چغې وایي زه د دې دا غم دغه الله چارواکو ته مخې ته ایږدم دویمه روژه ده جي دا مظلومان دي دا کم ظلم چې شوی دی د دې انکوایري دې وکړی شي دوی ته د انصاف ورکړی شي او دې مجرم ته دې ضرور فانسي ورکړی شي چې سبا له بل مجرم داسې حرکت نه کوي د چا د لور د چا د بچي سره چې بې ګناه یې مړ کړي نور څه ویل غواړي نه جي دغه ویل غواړم چې بس صرف انصاف قانون نه انصاف غواړم او د ده ضمانت یې نامنظوره کوي لکه منظور کوي دی نه چې بی د خلکو ته نور پته و چې ډېر غټ ظلم وشو بقا چې دوی ګناه نه وي خو یو کس ماشوم هسپتال کې زما بچی سره وی که نه چې بچی سره ماشوم وي ما به ډاډ چې بی دا یو کس خو دوی ولاړ دی که نه ما ماشوم د خدای سره ته پرته وه هېڅ هم نه و چې ما خپله بچی وړي زه را پرېوتم او سر مې سیمټو له راغی زم ګډوډ شوم خو بیا ما حوصله وکړه خپله بچی مې راوچته کړه او دلته مې کفن کړه یو ولد به جنازې له ما ټیم ورکړو او ما ښخه کړه نو زه دا سوال کوم اپیل کوم په عاجزۍ په غریبۍ چې ما سره انصاف وشي د دې د الله صاحب د دې والده چې کوم دا اوس وګوره امبولانس ته رینګ کېږي لکه داسې نه ده چې د دوی بچي به زه دا وګڼم که نه چې ښه کوالټۍ سبق یې ویلی یا ښه دغه غریب سړي دي زمونږ سره یې دلته به دې دغه کې زما په خپل ژوند کې دومره زړه په چا نه دی خفه شوی دومره زړه چې په دې دغه قسم دی چې ما مور ته وویله ما ویله دا چې اوس قبر ته کوزه شوه نو دا اوس دمه شوه ځکه چې انسان قسم دی زه به دا ووایم که نه چې یو سړی چې له چا لور یا د چا زوی وشي نو هغه خوشحاله شي زه هم دا به په خپل ژوند ستومانه وه قسم دی دی به د الله نه مرګ غوښتی لکه دومره خو څوک د یو دشمن سره هم نه کوي چې چا څوک مړل کي که نه رنګ ورپسې وکړي وایي راشه دا رور مې الله وجلی دا مې الله وجلی دی نو راشه وسې یې ووځه چې ته یو معصومه دغه چې دومره پې تنګ وي راغلی به وي چې دا دومره خویندې دومره وروڼه به دا یو خور نشي ساتلی سړی د یو انسان په روټۍ باندې دومره تنګ وي نو بس د دوی اصل دغه دا دی چې غریبانان دي وسې نه کېږي نه غټ سبقونه ویلي دغه دی زمونږ ګاونډ چې موږ ته خبرېدو لکه یو پیره به راله بیا موږ به پخپله خفه شو د دې چې کوم مشر رور دی زموږ ډېر نږدې ملګری دی که نه چې د والد صاحب یې ولاړ دی نو څو پیرې داسې مسایلو شو نورو دغه کې هم راغلی نو موږ خو همیشه کوشش کوو موږ وایي چې لکه روغوالی راشي خو لکه یو خبره بیا د حد نه چې واوړي نو بس هغه دیو ته ډېر صبر وکړه زه لکه مطلب دی په دې سپینه ګیره د دې کور والم بیماره ده ډېر اوس هم نه پیدا څه چلو شو امبولانس ته کوي دی پخپله بیمار دی مشر رور یې بار دی سره هم غمي که نه جي نو یو مسله خو نه د نورې خویندې دي نور دا رونه هم دي لکه د کور شل لانجې او دغه به روزانه به دغه نن یې والد او سبا یې والد لکه تر اخره پورې لکه دونه تشدد یې پې کړی اخره کې یې زهر ورکړي نو لکه ډېر غټ ظلم یې کړی جي او هغې باوجود هم هغې دې نه د روغې تمه کوي نو لکه دا بیخي لکه مناسب یو دغه سره هم نه ده نو کوشش وکړي که نه چې لکه دته سزا ورکړی شي او دا لکه د نورو دپاره هم عبرت شي که نه چې لکه مطلب که ته پردی لور خور سره زیاتې کې دا یې تاله مطلب دا د لوبو له یا د والو ټکولو نه دی درکړی د زړه غوښې یې درکړی دی د مجرم ته به صرف دومره ووایم که د خوښه نه وه پلار یو راوستی به دی او پلار ته به دې پرېښې وه چېرې دا ستا لور ده ستا امانت دی به زما د دې ژوند نه تېرېږي ځکه مرګ حال نو نن د مړي په پنځمه ورځ ته راځي او جرګې راولي چې ما سره روغه وکړه خلک راولي نو د دې خو مخکې م لاره وه د ده لور وه که ستا نه وه خوښه نو راوستی به دی او پلار ته به دې پرېښې وه چې دا لور دې سنبال کا زه پکې نه یم بچي دي که ورکول دی او که بوتلل دی خو د مرګ حق دې پې نه یو قتل د پوره انسانیت قتل دی ورور وي چې دا واحد هغه بدنصیبه تورسرې وه چې دا به په مرګ دمه شوي چې په دې قبر کې کېښوده نو دا دمه شوه په ژوند سکون تیر نه کو په ژوند خوشحالي ونه لیدله او زه به هغه الله چارواکو ته دا غم مخې ته کېدم چې دې پلار سره دی انصاف وکړی شي دغه مجرم دی د فانسۍ تختې ته وخېجولی شي چې سبا له بل وحشي داسې نه راپاسي چې د چا د لور خور د بچي سره داسې ظلم کوي اوس هم هغه مور بېهوشه شوله 11-22 ته رنګ وکړلی شو چېرې 11-22 دې راشي ځکه په دې کور یو غم خو ترې لاړو او په دې کور دا دی بل غم هم کله خور را پرېوځي کله رور را پرېوځي کله پلار را پرېوځي دا د دغې ظالم د کبله د دې سره ما شهید خان شهید د اجازت راکړي د الله په امان